السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو د الله نه امید دی چې تاسو به روغ جوړی او د صحت پجامه به یې الله مروغ جوړ خاد او آباد لره. ملګرو نن مې ستاسو په خدمت کې بل یو اهمه او بهترینه مسله راوړي. هغه مسله او هغه خبره دا ده چې نن سبا زما او ستاسو په معاشره کې یو ګناه عامه شوي چې هغه ګناه د زناورو د یو بل سره جنګول دي، د سپو جنګول دي، د مړزانو جنګول دي، یا دغه رنګې د چرګانو جنګول دي. حالان کې د دین په حدیث کې من راغلی. د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت ته، هغوی فرمایي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن التحریش بین البهائم. وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم منع کړی دا عن التحریش بین البهائم، زناور په خپل منځ کې جنګول. تحریش ویل کېږي یو په بل باندې ورتیزول او یو په بل باندې ورپارول چې د پاره د دې چې جنګ وکړي او جګړه وکړي. نو لہذا په حدیث کې د دې نه منع راغلی د زناورو د جنګولو نه. دا حدیث امام ترمذی رحمه الله په خپل سنن کې ذکر کړي په ابواب الجهاد کې، او باب دے باب ما جاء فی کراہیت التحریش بین البہائم والضرب والوسم فی الوجه، او دا حدیث نمبر دے 1708. او دا حدیث امام ابو داود رحمه اللہ ذکر کرے پا خپل کتاب سنن کی او پا کتاب الجہاد کی باب دے باب فی التحریش بین البہائم، او دا حدیث نمبر دے 2562. او دا غرنگی ادب المفرد کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اثر ذکر کی وَأَنَّهُ كَرِهَ أَن يُحَرِّشَ بَيْنَ الْبَهَائِمِ. وی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بدا بد گنل، دا بے ناخوخ کول او دا بے نخوخ کول أَن يُحَرِّشَ بَيْنَ الْبَهَائِمِ، چی زناور خپل منس کے او جنگولیش. هاغا زناور که هاغا مړزانی او که هغه چرګانی او که هغه سپی ولی نه. لہذا دا چې کم دینو جنگول خپل منځ کې دا منع دي. او دا حدیث دا امام بخاری رحمت الله علیه په الادب المفرد کې ذکر کړي، او د الادب المفرد د حدیث روایت نمبر دی 1232. او د دې حدیث او د دې روایت لاندې امام البانی رحمت الله علیه فرمایي حسن لغیره موقوفا. دا حدیث پا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ باندې موقوف تے، او رویہ مرفوعا، او دا حدیث مرفوعا موارد دے. لہذا د دغی گناہ نه چې کم دے منگ لمنه کېدل پکار دی. دا یو ناکاره گناہ دا. او په یو روایت کې دا سمرازی وی تاسو چې کم دے زناور په خپل منځ کې مجنګوي، ستاسو نه مخکې یو قوم د دې گناہ د وجنه آغا حلاک شوی و پا آغی بانی عذاب راغلیو، لکه دا وی علماء فرمائی دا قوم لوتو، دا لوت علیہ السلام پا قوم کی یو مرض او بیماری دا هم وا چه هغی با مړزان او هغی با زناور پا خپل منس کی جنگول. اللہ تعالی دا عمل کول توفیق را کی. والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.